بسم الله الرحمن الرحيم. وأما كلمة المجازات حرفا كانت أو اسما فهي تدخل على الجملتين لتدل على أن الأولى سبب للثانية وتسمى الأولى شرطا والثانية جزاء. بدي عبارت کی مصنف کلمة المجازات متعلق تفصیل لتبینوی. کلمة المجازات مطلب څه ده؟ هغه کلمې چې په شرط او په جزا باندې داخليږي. ٹھیک ده کنه؟ په شرط او په جزا باندې داخليږي یا کلمات شرط او جزا. پوش کلمة المجازات ته کلمات شرط او جزا هم ویل شي. ٹھیک شول؟ دا کلمة المجازات که حرف او کا اسم وي دا به همیشه د پورا په دوه جملو باندې داخليږي. ٹھیک ده کنه؟ او دوړه په جمله فعلیه باندې داخليږي. ٹھیک ده؟ پونه شي په او اوله جمله به سبب بي دي دویمه جمله دي پورا. اوله جمله به سوي سبب بي د دویمه دي پورا. نو پهله جمله ته سبب ویل شي او دویمه ته ویل شي مسبب. دویمه ته ویل شي مسبب ویل شي یا پهله ته شرط ویل شي دویمه جمله ته ویل شي جزا ویل شي. ٹھیک شو کنه؟ اوس عام طور سره د په جمله فعلیه باندې داخليږي. کلمه المجازات په جمله فعلیه باندې داخليږي. نو اوس جمله فعلیه دا به ماضی یا به مضارع وي. نقلا د دې څلور صورتونه جوړيږي. څو صورتونه جوړيږي؟ څلور صورتونه جوړيږي. ٹھیک ده کنه؟ شرط او جزا دواړه مضارع وي. شرط او جزا دواړه مضارع وي. ٹھیک شته؟ نو په دې صورت کې به شرط او جزا لفظا مجزوم وي. شرط او جزا به څه وي؟ لفظا به مجزوم وي. لکه ان تکرمنی اکرمک. په دې کې وګورئ ان حرف شرط ده کنه یا کلمه شرط ده. نو تکرم ته څه ور کړای؟ جزم. او اکرم ته څه ور کړای؟ جزم. نو تکرمنی دا شرط ده کنه. اکرمنی څه ده؟ تکرمنی شرط ده او کریم کا جزا ده. نو شرط او جزا دوړ ته څور کړی دا جزم ور کړی دا. او کچره دا جمله فعلیه دې افعال شرط او جزا دوړ کې ماضی وي. شرط او جزا دوړ کې څه وي؟ ماضی وي. نو بیا به لفظا عمل پدې کې نه کوي. لفظا عمل پدې کې نه کوي. لکه ان ضربت ضربتو. نو لفظا جزم نه ور کړی ښا خو مانند څه دي؟ مجزوم دي. پوښي په لفظونو کې به دې اثر بیا نه ظاهريږي خو البته معنی په اعتبار سره دې اثر ظاهريږي ځکه چې ماضی نه چې تا وړوله استقبال ته وړوا. ٹھیک ده کنه؟ ماضی نه چې وړوله اگر تو مارےگا تو میں بھی ماروں گا. پوښي منا بيداشي دې پرې پوښي. دریم صورت چې صرف جزا ماضی وي او شرط څه وي؟ مضارع وي. شرط مضارع وي او جزا څه وي؟ ماضی وي. پوه شئ؟ نو په دې صورت کې بم شرط کې به لفظا عمل کوي. مطلب دا چې مضارع ته به څه کوي؟ جزم کوي. ٹھیک ده کنه؟ او په جزا کې بمانن عمل کوي. لفظان به دا مجزومه نه وي ځکه چې فعل ماضي دا مبني ده هغه باندې جزم ارتلای نشي. پوه شئ؟ لکه ان تضربني ضربتک. پوه شئ؟ نو تضربني څه ده؟ ګورئ مجزوم ده. مضارع ده شرط ده او مضارع ده. ان تضربني کې ان حرف شرط داخل شوی ده په تضربني مضارع باندې. ٹھیک ده کنه؟ نو شرط په دې مثال کې مضارع ده او ضربتک څه ده؟ جزا ده او ماضی ده. پوښي په خبره باندې. وان كان الشرط وحده ماضيا کچره کلمات مجازات کلمات د شرط او جزا د کې دا داخل وي په فعل ماضی باندې. پس باندې مطلب څه شول؟ چې شرط فعل ماضی وي سلام صورت دا ده چې کې صرف شرط فعل ماضی وي او جزا څه وي؟ مضارع وي. ٹھیک ده؟ نو په دې صورت کې
دا به لفظاً عمل په ماضي کې په شرط کې خو به د سره لفظي عمل کوي نه شرط کې به عمل نه کوي لفظي و جزا کې اختیار ده جزا کې ده اختیار ده که عمل ورکوي او که نه ورکوي دواړه جایز ده مطلب دا چې د ان حرف شرط د وجې نه جزا مجزوم ملی شي ټیک ده که نه او مرفوع ملی شي پوه شوې په خبرې باندې وګورئ د عبارت ته وګورئ اسم پکې نشته ښه واما کلم المجازات حرفا كانت او اسما هر چې کلم المجازات دي که حرف او که اسم نو فهي تدخل على الجملتين دا داخلي په دوه جملو باندې تدل على ان الاولى سبب الثانيه دي پر دلالت کی په دې خبره باندې چې اول سبب د دویم د پر او تسمى الاولى شرطا اول تسویل شي والثانيه وجزاء والثانيه جزاء ودویم تسویل شي جزاء ٹھیک ده کنه په دې باندې پوه شوې ثم ان كان الشرط والجزاء مضارعان كشرط وجزاء مضارعي دوړه مضارعي وي كشرط وجزاء دوړه مضارعي وي يجب الجزم نو واجب د جزم فيهما په دوړو کې لفظ نه ان تکرمني اکرم کا وان كان ماضيين ک دوړه ماضي لم تعمل فيهما لفظا بدی کا عمل نه کوي نه ان ضربت وان كان الجزاء وحده ماضيا کچر صرف جزاء ماضي وي يجب الجزم في الشرط نو واجب د جزم په شرط کې نه ان تضربني ضربت کو وان كان الشرط وحده کچر صرف شرط ماضي وي جاز في الجزاء جائز دی په جزاء کې الوجهان دوی وجه نه ان جئتني اکرمک ويا اکرمک ٹھیک ده دوړه ویل شي واعلم انه اذا كان الجزاء ماضيا بغیر قد په دې عبارت کې مصنف تاسو ته دا بیانول غوړي چې کله به په جزا باندې فا داخلول واجب دي کله جایز دي ٹھیک ده کنه یو داسې دې عبارت نه مصنف تاسو ته دا بیانول غوړي چې کله به جزا باندې فا وړلی شي او کله به نشي وړلی ٹھیک ده نو دې تفصیل دا ده چې جزا به دوه حال نه خالی نه وي یا به جمله خبریه وي یا به جمله انشائیه وي که چیرې جمله خبریه وي دا به دوه حال نه خالی نه وي ٹھیک ده یا به جمله اسمیه وي یا به فعلیه وي که چیرې جزا جمله فعلیه وي نو دا به دوه حال نه خالی نه وي فعل ماضي وي یا به فعل مضارع وي که چیرې جزا جمله فعل ماضي وي کچره جزا جمله فعلیه فعل ماضی نو بیا به دوه حال نه خالی نه ماضی مثبت وي یا ماضی منفي وي کچره ماضی مثبت بیا به دوه حال نه خالی نه وي قد سره یا بغیر دی قد نه وي کچره بغیر قد نه وي نو د فار ولل جایز نه دي ٹھیک ده کنه د فار ولل جایز نه دي مثال به څه شي ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا نو دې ځکه وګوره جزا مزیدا كان ٹھیک ده کنه او کت بنا داخله نو فهم نه داخله فهم په نه داخله شوی ٹھیک شو کنه پوه شو په خبره باندې کچره جزا جمله فعلیه وي او فعل ماضی وي او سره د قد وي ٹھیک ده قد عام ده که قد ملفوظ وي کا محذوف وي مقدر وي ٹھیک ده کنه مذکور مثال به شي لکه ان يسرق فقط سرق اخو له نو دې څه وګوره ان يسرق شرط ده کنه فقط سرق اخو له ده جزاء ده او ماضی ده او قد په داخل ده کنه نو فاعل وروړي ده ٹھیک ده او کا مقدر وي او کا مقدر وي نو بیا هم فا داخليږي په خان ان کان قمیصه قد من قبل ٹھیک ده کنه فصدقت نسل کې فقط صدقت فقط صدقت نو ځکه په داخله ده ٹھیک شو کنه اصل کې څه فقط صدقت ٹھیک شو پوه شو په کپوی نه شي په وکچره جزاء جمله فعلیه مضارع وي نو دا به دوه خل نه خالی نه وي یا به مثبت وي یا به منفي وي ٹھیک ده کچره مثبت وي نو په دې کې دوه وجې جایز دي په دې کې څه جایز دي دوه وجې جایز دي ٹھیک ده مطلب جزاء باندې د فار ولل او د فنر ولل دواړه ان تضربني
اضرب کا ملے شي او فاضرب کا ملے شي ٹھیک ده کنه پوه شو او که مضارع منفي وي که مضارع منفي وي نو یا پلاس وي یا بغیر دلانه وي یا پلاس وي یا بغیر دلانه وي ٹھیک ده کنه کچره پلاس وي نو بیا هم ته دوه اختیار وي د فار وړل وندر وړل دواړه جایز دي فار وړل وندر وړل دواړه جایز دي لکه لا اضرب کا او فلا اضرب کا دواړه ویل شي لا اضرب کا او فلا اضرب کا دواړه ویل شي پوه شو او کچره جزا مضارع وي منفي وي خو بغیر د لانه وي بغیر د لانه وي ٹھیک ده نو بیا د فار وړل ضروری دي افعال البچه دي ضروری دي ٹھیک ده کنه لکه ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلا يقبل اس مضارع منفي پلن سره ده کنه پلا سره نه ده کنه ٹھیک شول دغه پر پوه شو تاسو کپونه شو په وکچره جزاء جمله اسمیه وینو بیا من فعل لك من جاء بالحسنه فله 10 امثالها ٹھیک ده کنه پوښه فله 10 امثالها وکچره جمله انشائیه ویني دا به دوه نقلی نوي یا مر په زمن کې یا بدی نه په زمن کې وي په دوه صورتونو کې د فار ولل په جزاء باندې واجب دي لکه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ٹھیک ده کنه ويا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن ٹھیک ده پوښه فلا ترجعوهن الى الكفار وفافي داخله ده واول مثال کې فتبعوني امر ده کنه وفافي داخله ده پونه شو پی وګوره وتا اسون دا ګرون نه ده وکني د کتاب په طرز وته د کتاب په طرز وته وګوره ان شاء الله ان دغه نام زیاته اسون ده ٹھیک ده کنه پوښي وی د عبارت نه مصنف تاسو ته دا بیانوي چې کله به په جزا باندې فا داخلوي او کله به نه داخلوي نو کچره جزا مزي بغیر دقت نه وي نو د فار ولل په جایزه نه دي نحو ان اکرمتنی اکرمتک ٹھیک ده کنه یا د الله رب العالمین قال ومن دخله كان امنا نو دې کې کان د څه ده مزید کنه بغیر د کنه ده وکرمتک کی جزاء مزید بغیر دی کده نو فاپی نه داخله فاپی نه داخله اوس یا کچیر جزاء مضارع وی مثبت وی یا مضارع منفی پلا سره د بیا دفاع داخله ول نه داخله ول دوړه پی جایز دی لکه مثال بس شي ان ان تضربني اضرب کم ملے شي او فاضرب کم ملے شي پوشي او ان تشتمني لا اضربك او فلا اضربك دوړه ویل شي پوشي لا اضربك او فلا اضربك دوړه ویل شي ټیک شول پوشو مطلب چې په داخله ولا يم شي او کنه داخله وینو ما داخله واپی ټیک ته اختیار ده که داخله وی او که نه داخله وی ټیک شول او کچر دا دوړه صورتونه نه وي یعنی ماضی بغیر د کد نه او مضارع منفی پلا او مضارع مثبته ٹھیک ده بلکې دوه صورتونه ذکر کړی خو کله درې وړه صورتونه نه وي شو ته کوم ذکر کړو کا د درې وړه صورتونه نه وي نو بس افاده خلول په واجب دي که ماضی سره د کد وي او کد عام د مذکور وي کا مقدر وي ٹھیک ده کنه که مضارع منفی وي بغیر د لانه ٹھیک ده کنه کعب پلن سوی او کپ پوشی لم سوی او کپار چیز روی پوشو یا جمله اسمیه وی سوی جمله اسمیه وی یا انشائیه وی بیا کامر وی او کنه وی په د ټولو صورتونو کې افاده خلاول پچ شي دي واجب دي پوشو کپونه شو بي پوشو بي وګوره عبارت تا وګوره وعلم انه اذا كان الجزاء ماضيا فزان کوئی کچ کلا جزاء ماضی بغیر دقت نہیں لم يجوز الفاء ناجائز پافی پدې کې نحو ان اکرمتنی اکرمتک
وقال الله تعالى ومن دخله كان آمنا وإن كان مضارعا كثير مضارع مثبتا مثبت أو منفيا بلا يا منفي فلا سيجاز فيه الوجهان وإن تزبني أزبك أو فأزبك وإن تشتمني لا أزبك أو فلا أزبك وإن لم يكن الجزاء أحد القسمين كجزاء دور قسمين كيوم نبي المذكورين فيجب الفاء فيه واجب دفدك فاء وذلك في 4 سور من سورة ندي سلور سورة ندي الأولى أن يكون الجزاء ماضي ما قد شي جزاء ماضي سرادي قد وقد کا مذکور وی لکا یسرق فقد سرق اخو له یا مقدر محذوف بی لکا ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت داسل کې فقد صدقت ٹھیک ده کنه پوشه فقد سرق اخو له من قبل والثاني يكون مضارعا منفيا ودویم صورت چې مضارع منفی بغیر دی لا نوی كقوله تعالی ومن يبتغي غير الاسلام دين فلن يقبل منه ٹھیک ده کنه ترځي کو کرا لن سره د لاس نه نه ده کنه منفي ودا نن کفلم وغير زوي دایم دا حکم ده والثالث يكون جمله اسميه ودریم صورت چې د جمله اسميه وي تک قوله تعالی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها وسلام صورت دا چې د جمله انشائي وي امر وی وکا نه وي امر مثال وڅ شي تک ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ٹھیک ده کنه وای مناهن کقوله تعالی فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار کفار ته موجود نو غره پر صورت کې فتبعوني امر ده فپی داخله دویم صورت کې فلا ترجعوهن نه ده وفپی داخله ده وقد يقول اذا مع الجمله الاسميه موضع الفاء دغه ته مصنف دا یی چې کلا دی فا په ځای باندې په جمله اسمیه کې اذا استعماليږي په جزا کې ٹھیک ده کړه دغه ته مصنف دا یی چې کلا کلا جمله اسمیه سره په جزا کې دی فا په ځای استعماليږي اذا استعماليږي لکه قرآن مجید کې دی ان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون دې ځکه د فهم يقنطون په ځای باندې اذا هم يقنطون استعمال شوی دا ټیک شو کنه وانما تقدر ان بعد الافعال الخمسه دې زینا ته مصنف دا بیانوي چې بعضی زوینه هغه دي چې کې ان مقدر کېدلی شي ٹھیک ده کنه کله چې مصنف تاسو ته هغه بینو جوازم ته بینول چې کوم شون په نظر ته جزم ورکوي نو کې مصنف یو ذکر کړو ان مقدره ٹھیک ده کنه ان مقدره نو ان مقدره دام په نظر ته جزم ورکوي ٹھیک ده کنه په نظر ته ورکوي جزم ورکوي پوښي او د پنځو افعالونو بعد بدسوي مقدر بوي سنا پنځو افعال نه بعد بدسوي امر نه بعد بوي لکه تعلم تنجو څه شي تعلم تنجو اصل کې داو تعلم انت تعلم تنجو تعلم انت تعلم تنجو نه نه بعد بم ان مقدر وي لکه لا تكذب يكون خيرا لك دې کې ان مقدر ده اصل کې و لا تكذب الا تكذب يكون خيرا لك ٹھیک ہے کنا ودارنګ استفهام نه بعد ان مقدر وی لك هل تزورنا نكرمك اصل کې دا څه هل تزورنا ان نظرنا نكرمك ان تزورنا نكرمك التمنين بعد ایسا نه بعد تمنين بعد لك ليتك عندي اخدمك ليتك عندي اخدمك ٹھیک ده نسل کې دا سبب ليتك عندي ان تكون عندي اكرمك ان تكون عندي اكرمك ودي عرض نبات دينا بعدم ان مقدر وي لك لا تنزل بنا فتصيب خيرا نو دا اصل کې سو خيرا اصل کې داو الا تنزلوا اي ان تنزل بنا فتصيب خيرا وبعد النبي پوښوي او د نه پینه بعد په بازي مواضعو کې دا هغه 15 زوینه چې کوم زوینه کې نه مقدر و ٹھیک ده کنه دا غرانګي بازي زوینه هغه دي چې کوم ځکه د نه پینه بعد نه مقدر وي ٹھیک ده کنه لکه لا تفعل شرا يكون خيرا لك پوښي دا ځل کې لا تفعل شرا الا تفعل شرا يكون خيرا لك وذلك اذا قصد ان الاول سبب للثاني یعنی مصنف چې دا شوته کوم شپږ زوینه متذکر کړي چې په دې کې به ان مقدر وي کوم شپږ
پنځه ځینو خو کنه ویو بعد النفي ویش دا کوم ځینې چې کوم ذکر کړو په دې کې به اعلی ان مقدر وي چې کلا دینه مقصد دا وی چې اول سبب جوړوي د ثاني دی پورا کما رأيت فی الامثله لکه څنګه تاسو مثالونو کې دا وکتلو لکه امر مثال تعلم تنجو ٹھیک ده نو دې کې دا انت تعلم تنجو نو تتعلم سبب دې څه دی پورا د نجات دی پورا یا د نقي ولا مثال کې لا تكذب ان لا تكذب يكون خيرك نو لا تكذب دا دې خیر دې پر څه ده بهتري دې پر سبب ده ٹھیک ده کنه بهتري دې پر څه ده سبب ده پوښ په خبره باندې كما رأيت في الأمثلة فإنما نقول تعلم تنجو هو أن تتعلم تنجو وكذلك البواقي فلذلك امتنع قولك لا تكفر تدخل النار ویری دا نه ده جایز ویل نه جایز ځکه چې عدم کفر د دخول النار سبب نه ده د دخول النار سبب نه نو په دې کې به مقدر النوي پوښوي د امتناع سببيه اذ لا يصح يقال پوښوي الا تكفر تدخل النار دا څه نشي ویلای بس